الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد. سوال دا دی چې دا محدثین څومره چې دي، خاص کر کتب سته والا بخاری مسلم او ابو داود نسائی ترمذی ابن ماجه، دي د یو مذهب معین مقلدو. نو اصل کې تقلید چې دی دا علم نه دی او نه د علم لار ده. لکه اعلام کې امام ابن قیم رحمت الله علیه دریم جل کې په دې باندې اتفاق د علماء نقل کوي: المقلد ليس من العلماء باتفاق العلماء. مقلد د علماء نه دی، د ټولو علماء په اتفاق سره. تقلید لار د علم نه ده او نه مقلد عالم دی. مقلد ته سړی عالم نشي ویلی. او اجماع په ابن عبدالبر او دارنګه تفسیر قرطبي نقل کړی ده چې اجمع العلماء ان المقلد ليس معدودا من اهل العلم. مقلد په اهل علم کې نه دی شمار. او دا محدثین چې دي دا ټول مجتهدین دي او دا محدثین دي په حدیثو باندې پوهه دي. دی خپل د تراجمو نه معلومیږي د دې اجتهادات چې ګوره د هر حدیث نه مسائل روباسي. لیکن په دې کتابونو کې دي چرته داسې نه دي کړی چې د یو مذهب معین تایید یې کړي یا تقلید طرف ته څوک رابللي. محدثین ټول دا مجتهدین دي، مقلدین نه دي بلکې غیر مقلدین دي. ګوره دا امام بخاری رحمت الله علیه په باره کې شیخ طاهر جزائری توجیه النظر الى علم الاثر بحوالہ مقدمہ لامع کے صفحہ نمبر 19 کے اما البخاری و ابو داود فامامان فی الفقہ وکان من اهل الاجتهاد. امام بخاری امام ابو داود فقہ خپل امامان دي او دا د اهل الاجتهاد نه دي. دارنګه شاه ولی الله رحمت الله علیه په الانصاف فی بیان سبب الاختلاف کې وی: اما ابو داود و ترمذی فهما مجتهدان. دا دواړه مجتهدو. دارنګه امام ترمذی مجتهد او امام احمد امام اسحاق دا ټول مجتهدین دي. او شیخ طاهر جزائری په خپل مقدمه لامع 19 نمبر صفحه کې وی چې ان البخاری و ابا داود ليس مقلدين لواحد معینه، چې دی د چا د یو مذهب معین مقلدین نو دی کې تقلید نو. داسې ټول لکه د امام ابن تیمیه د په تقلید څومره رد کړی دی. امام ابن قیم په تقلید باندې مستقل اعلام کې ځان له یو لوی بحث کړی دی او تقلید ته حرام ویلی دی. مقلد د علماء د زمرې نه وخت دی. څنګه به دا خلک تقلید وکړي؟ د شان ورشا کشمیری فیض الباری کې د امام بخاری باره کې دا ویلی دی چې امام بخاری د شاه مقلد نو بلکې کچا ویلی چې شافعي مذهب دا غلط دی، بلکې د رائے دغه د رائے سره کله موافق شي. داسې ډېر کله د امام ابو حنیفه د رائے سره د رائے موافق شوی ده، د نورو ائمو سره. دا خو تقلید نه دی، دا خو د خپل اجتهاد دی او د نصوصو تابعداري ده، د دلایلو تابعداري ده. یو ځای کې د یو حدیث پسې لاړو هغه رائے د امام شافعي ده. داسې نورو ځایونو کې نو دا اسې منسوب دي، د دې وجه نه خلکو منسوب کړي دي چې ډېرو ځایونو کې د هغې د خبرو سره رائے او اجتهاد موافق شوي. نور دی خو دلایلو پسې روانو دي، تقلید ته څه حاجت و؟ تقلید دا مقلدین نو بلکې دا مجتهدین. هیڅ یو محدث یو چې کوم خاص کر د کتب سته والا یا نور مشهور محدثین دا د یو مذهب معین مقلد چرم نو.